السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عمیر خان. څنګه چې تاسو ته پته ده چې عمران خان د احساس ایمرجنسي پروګرام آغاز کړی دی او په هغې کې چا څه چې د بېنظیر انکم سپورټ کارډ و نو هغو ته 12,000 روپۍ میلاو شي. اوس چې کوم کسان وایي چې موږ په 8171 باندې اس ام اس لیږلی نو د هغې څه چلو شو، موږ ته به کله پیسې میلاویږي. نو اصل کې دا پروګرام په دریو مرحلو باندې مشتمل دی. رومبۍ مرحله کې چې چا سره د بېنظیر انکم سپورټ کارډ وي نو هغو ته 12,000 روپۍ میلاویږي او هغه د 14 تاریخه پورې دغه مرحله مکمله شوه او هغو ته 12,000 روپۍ میلاو شي. اوس دویم مرحله کې چا چې په 8171 باندې هغه اس ام اس لیږلی او هغو ته اس ام اس راغلی چې تاسو دې پروګرام دپاره اهل یئ، نو د اهل کېدو لپاره هغې دپاره څو شرایط و چې په هغې کې چا چې بار سفر نه کړی نو هغه دې لپاره اهل و. چا چې د ګاډي مالک څوک نه وي نو هغه دې لپاره اهل و او دې سره یو څو شرایط نور هم نو چاته چې اس ام اس راغلی چې ته د دې پروګرام لپاره اهل یې نو هغه ته به اوس یو بل اس ام اس راځي او په هغې کې به یې دا ویلي چې ته د په پلانکي تاریخ باندې او د دې ځای نه ته خپلې پیسې راواخله. دغه مرحله به په یو څو ورځو کې انشاءالله شروع شي او د دې نه مخکې تاسو څه ځای ته څه سنټر منټر ته تاسو تللو تکلیف مه کوئ، ځکه چې تاسو ته په خپله اس ام اس راشي چې تاسو د دې سنټر نه تاسو خپلې پیسې هغه واخلئ. درېیمه کومه مرحله چې ده نو په هغې کې به کوم چې په ویلیج کونسل سیکرټري چې ګرځېدلی و په کلي کې نو هغه یا د سکول ټیچر چې کوم ګرځېدلی و هغه کومه ډیټا چې کلیکټ کړې وه نو هغه په بنیاد باندې به دغه پروګرام د درېیمه مرحله شروع کیږي. د دویمه مرحله چې ده دا به هفته یا 10 ورځې دا چلیږي. دغې نه پس به دا درېیمه مرحله شروع کیږي او دغې درېیمې مرحلې چې کوم ډیټا چې د ټیچرانو کلیکټ کړې وه نو هغه به د نادانه د تصدیق نه بعد بیا به دغه کسانو ته پیسې میلاویږي. نو دومره معلومات و چې تاسو ته ما درکړل، نور به انشاءالله که څه وو هغه به تاسو ته شریکیږي. ډېره مننه کوم د وخت د راکولو. د الله په امان.